زه یریږم اوس خبرو وکړو څه پرابلم دی ستا ولې دې نورمل رویه ساتلې ده ما سره که دومره کرکه کې نو ولې ما سره کوژدن کې بیا جواب راکړه آها یاره دا خو کمالو شو ما اوس سوچ کولو د باره کې ښکاري چې په غلط وخت راغلم زه څه شو وتښتېده زمړه او څه شو انا تو یېرېدې ولې ما برور ستا دپاره اوس کا زه یو ګوټ اوس کا شاباش شاباش اوهو څه شو په تا باندې دا څه حال لره جوړ که ډېر بېکاره لږ دی دا راهیل ویروله زما سله پته نشته څه ګڼي ځان بېوقوفه لا خو دی بېوقوف او تا ته په څه خبره غوسه و ووایه ولې مړی هغه چې اوس نه تا سره دا قسمه خبرې اترې کوي رستو با ته د هغه خوښه نه پته ده راته خو ته چې یې که نه پوره یقین ده زما پوره یقین دی چې هغه تا بالکل نه خوښوي ولې هغه تا ولې نه خوښوي دا خو هغه ته دام پته نشته چې هغه شپه لایټ لاړو نو ستا په لاس که هغه د دې نه خبر شو نو پته نشته چې څه به وکړي ړوند دی بلکل ړوند دی هغه جاهله هغه ته تا کې هېڅ نه ښکاري وایا که کله ته زما په سترګو وګوري نو خبر به شي چې زما سله څومره ښکلې ده څومره ساده ده څومره ښایسته تندی دی د هغې څومره ښایسته سترګې دي هی که زما په سترګو درته وګوري نو هله به خبر شي خو هغه خو سم پاگل دی جاهل ړوند دا ته جاړې ولې مړې
ए मजाړه سلا مجاړه شاباش ما اے ولې جاړې ته او دا هغه دپاره ولې جاړې روکې کا بیکاره شان دی دومره جړی تا چې کله جړی که نه نو زړه مې پړق وچوي زړه مې غواړي چې په مرۍ وله زور کړم صبر نه کېږي مانا ما خو سیلا بس راځه مړی راځه روکه شه مړی ته هلته هلک صاحب مخ پر سولې دی او ناست دی او ته دلته ګوټ کې ناست دی چې داسې در باندې غم دی نو کویدن کې ولې زه پاګل یم چې د خوشحالۍ نه په ځان نه پوهېږم ما څه خبرې ونه کړي زینی سدي ته یوازې یې دلته نه سیلا دلته مرازه دلته ډېر شي کمتري دي تا وخوري ښه زه تا د کوم وخت نه ګورم ته دلته پټه ناست دی وای دا پټې ناستې کار خو ستا دی دا ما څه وکړل ډېره زیاته خفه یې نه او ما ته څه ضرورت دی ستا نه د خفګان او ته زما هېڅ خوښه او زه پاګله یم چې په دې کور کې جشن کوم او په ډولونو مې راباندې کړي په خپل واده کې به غوږوم بس ستا په واده کې خو به زه ډول کې وامه ګورې به ها ستا په شانتې بېزاره بورجینې ډول مول والی شي ها ستا پرابلم څه دی یار ته ماته څه ویولې نه څه پټې زمانہ عجیبه جی نه تو زما کویدن نه ده شوې چې زما کویدن کې دوه واله ونه تا به بیا کتلیو تا په شانتې به مې مخ نو پړسولې او نه به په کمرې کې پرتو ټیک خو وی راهیل بای چې ستا هغه بالکل نه دی خوښ اے څوک بل څوک خو دې نه دی خوښ نه نو بیا تکلیف څه دی تا ته زه چې دی که نه زه یریږم یریږې ته د چا نه د خپل جنهول نه نه هغه چې مالا لاس راوړي که نه زه ډېره یریږم دلته یې راله لاس ایښی و په اوږې چې راله لاس کې ایښودو که نه نو زه ډېره یریدلې وم او زه پاګلې څنګه جینۍ په غاړه شو د راهیل بای غریب راهیل بای زما خو پاګلې کویدن نه ده شوې
که زه کویدن شوی وم نو بیا به دې کتلو او واوره خبره واوره نن سبا دا شرمېدل یریدل مریدل زوړ فیشن شوی دی نن سبا د الکانو شوخې جنکې خوښې وي ستا په شان د بېرنګو ډیمانډ اوس نشته اوس خو زما په شان د ترنګدارو زمانه ده پوه شوې او خبره واوره دا خپله هوریه لږه سمه ساته بلکل ښه نه ښکارېد پوه شوې हेलो हाय किची 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 आई लव यू बस जूही रो रहा زه پیغام شم کنه تاسو به را لروړی داسې بو کې چې ډبلې جوړ کا تازه د ګلونو پانی او غم د ګلاب اوس د خیره سکندر سره زما رشته نورم پخېږي چې کله سکندر راشي نو زه به سکندر ته امیل په خپل لاس اچوما ان شاء الله بالکل ما غو بکیږي څه چې ته غواړې ګوره کنه اوس لخيره الله الله کو سبا به داغي کېدونو شي او بیا به داغي واده ان شاء الله ته خو به خپل فرض نوزګار شي بس باقي ټول عمر بیا مزه کوه مزه بس زما خدا دعا ده چې بچری د خپل کورونه شي ما د یوې خبرې تپوس کو تا نه د خپل راحل چې دی لږ خفه شان ښکاري خیره طبیعت خو ښه دی که نه जी ठीक दे बिल्कुल दरअसल दफ्तर की कार ज्यादा दागा او چې کور ته راشي نو شل کارونه ورته زپ سر کېدم په دې وجه لښانغه نه ما خو ځکه تپوس کو چې هغه خپل صدا چې دنو غم ډېر غمګینه راته ښکاري غریب چا سره خبرم نه کوي سویم نه خاندي نو لکشان پریشان شوم زه جو هیرورا په داسې موقعو جنکې اکثر خپکیږي په گاون کې واده کیږي خو خپل کور ته پاتې کیږي کنه بس الله به ټول خیر کی ار سب ټیک ان شاء الله بس سوچ مې کوو که داسې خبره مې محسوسه شوه نو دوی سره خبره نه کوم تا سره به خبره وکړم یاره په خپل لاس کې مې لوی کړي دي که نه پریشان نشم دی که لږ شانم هغوی خفه وي نو زما دا زړه که نه داسې درس شروع کیه پریشان نشم دی زه ته فکر مه کوه زه بیا راوړم بس ته د مخکې د مزو سوچ کوه د مزو خدا وایا څنګه ده ډېر ښایسته او ماشاءالله ښه به ورسره ښکاري او ښایسته به ښکاري زما سیله وګوره کنه دواړه څومره ښایسته ښکاري څومره خوشحاله واه خو غریب راحیل د مور د لاسه مجبور مور د رڼو قرضدارې خپله مینه قربانولو له تیار دی نن څومره خوشحاله دی خو سبا کله چې تا سره کویدنو شي د غریب دنیا به تباه برباد شي د ټول ژوند د انخطونه بهتر ده چې د اوس نه د دې رښتیا نه انکار وکړي Sayarigam
ماشاءالله څومره ښایسته ښکاري زما لور ښه ښکاري که نه نوشین ماشال ډیره ښایسته ښکاري د نظره مشي دا والا راهیله ته ورته واچوه که نه څومره ښایسته ښکاري زما لور زه نظر والا ماته هم پیسې راوړمه چې زما شکل در باندې دومره بد لګي نو بیا دا هر څه ولې کې انکار وکړه سلا څه شو ولې دلته راپاسېدې زما طبیعت ټیک نه دی ستا طبیعت څنګه ټیک نه دی څه سوچ پکای ټول ستا خو اخر نوشي بابي راهیل څه سوچ پکای هغوی د چا په سوچ باندې زما څه اختیار دی ورته وایي چې زما طبیعت ټیک نه دی طبیعت دې ټیک نه دی ښه ټیک ټاک خو یې ته څنګه درنه ستا خو اخر تاویده راتاویده کالي درته اچول پیسې در باندې شیندلې او ته داسې راپاسېدې او راغلمه په دې کې څه داسې ګټه خبره ده سامې باندې ده هلته ورته وایي که نه سر را باندې ګرځېدو ویم زه ولې ویم ټولو ته د وینا دپاره پیغورونو اورېدو دپاره او پردو چولو دپاره زه پاتې شوم پردې خو زم په تاسو اچومه مورې پته نشته څه وشو اوس خو داسې لا اکثر داسې حالت جوهي وی چې څه نفسیاتي مسله ده ته راهیل ته دا مه وایه هلک ته پریشانه بشي ویرېده سلا بالکل ماته تللی ده زما هم چې کله واده نو زه هم داسې وم مالې چې د واده نیټه کېښوده نو ما خوب ورځې شمار تاسو ته خو پته ده زما د کپړو د کالو څومره شوق د واده طبیعت خو ټیک دی د سیلا جی تلو باجی طبیعت بالکل ټیک دی بس لږه غوندې شرمېږي هغه تا خو په دبو کې ساتلې د خپل لور ته ګورې نه د نن سبا جنکې څنګه دي یوه سیلا ده هر وخت په یاره یاره کې وي تاسو کره درشي نو ټیک به شي هغه لکه په دې پوه کا چې راهیل سره په خندا خبرې کوي د نن سبا لکان چې دي دوی پر شرم وغیره نه پوهېږي ښه نه ښکاري ورته او جی اوس په ودباڼه داسې پټې پټې خبرې کوي ته به وایې چې موږ دشمنان الله نوشي بابي دا ته څنګه خبرې کې تا ته پته ده ته زما فیوریټ بابي په نور منزل کې ستا او د زیني په وجه خوشحالي دي ماشاءالله اسې زما زیني ډېره خوش طبیعته ده الله تعالی دې د هغې نصیب هم ښه کړي آمین انشاءالله साथी चाय बस की शुक्रिया کالو پورې ولې نښتې ته
د ټول ژوند د انخطونه بهتر ده چې د اوس نه د دې رښتیا نه انکار وکړي. دومره آسان دی څه؟ نه اسانه نه ده خو ناممکن هم نه ده. نو ته خپله وکړه انکار. څه یو ځل مې کړی دی یار، څو ځله مې د مور د پویولو کوشش کړی دی چې په رشتو کې خپله مرضي شامله نه وي، نو زبردستي نه دي کول پکار، خو هغه د خپل قرض او فرض پوره کولو په چکر کې زموږ دواړو ژوند تباه کوي. بس څنګه به خوشحاله یو سلا؟ زه به څنګه خوشحاله یم، ته به څنګه خوشحاله یې؟ په دې کې ستا قصور نشته. ما ته پته ده، زه پویم په دې خبره که موږ په خپله مرضی واده کړی نو موږ به خوشحاله وو، ډېر خوشحاله. خو دوی څوک پوهېږي چا چې په تا کالي پترې امبار کړه خوشحالی پې کوي، زما نه د واده زلمی جوړ کړو، که زما زړه څومره هم ناخوشحاله وي، د دوی خو بس د خپلو سندرو مندرو کپړو او کالو بس د دې نه علاوه د دوی هیڅ څیز سره غرض نشته. د دوی نشته پروا چې زه خوشحاله یم، ته خوشحاله یې. خو زه آی نو ما ته پته ده ته انکار نشي کولی. که ځای نیونه فوراً به یې کړی و، په 2 سیکنډو کې به دنیا سره ډغره والی وه، هغه عمده داسې هیڅ څیز نه یریږي. هغه ټیک د سیلاب ټول ودونه خو کامیابه نه وي، ټولې جوړې خو خوشحاله نه وي. ډېر خلک داسې دي چې بس په مجبورۍ کې خپل ژوند تېروي. مونږ به هم تېر بو. سلا څه خبره ده؟ بچې ووایه ماته داسې لګي لکه ته چې ما نه څه خبره پټې. جاړې ولې؟ سمه خبره راته وکړه که نه؟ سلا څه خبره ده؟ ماته ویلی شي. ولې راپسې شوې یې مورې؟ یوازې مې ولې نه پرېږدي؟ او یوسئ دا هر څه زما هیڅ هم نه دي پکار. سلا دا څه لیونتوب دی؟ دا ته څه کې؟ څوک پې واوري؟ تلو باجي بهر ناسته ده، 3 ورځې پس تا کویدن ده. نو څه وشو؟ ټول دې واوري، کلو پپو ټول دې واوري، ما ته دا کویدن. سادي سلا راشه وګوره سکندر رو راغی. مورې تاسو زما خبره اورئ، زه تاسو ته څه ویل غواړم. سلا ستا پلار راغی.
زه ګورم چې ستا وزن ډېر زیات شو دې وجه اوهو زینی څنګه یې څنګه حال دی ستا بالکل ټیک یم تاسو زه څنګه بالکل یې ټیک یم څنګه چې یم اے سکندر خان سے السلام انتظار علیکم، کو مشرف بستا آپ۔ دستر گستر کې در پسې سپینې شوې څنګه یې تاسو خیمه السلام علیکم سکندر اورا څنګه یې بالکل تاسو ټیک یم ټیک ټاک ډېره مهرباني تھینک یو السلام علیکم السلام علیکم راځي راځي دنه راځي تھینک یو خیال ساتل پکاري کا تاسو ته خو پته ده سفر دې څنګه تیر شو سفر ډېر خو ماشه ډېر لوی سفر دی الله دې معافي وکړي چې دا د څو ګنټو دی او ډېر لوی سفر اے سادي هلته ولې ولاړې راشه کنه مړې او سادیا الته سکے راځه کنه ته څه لکه د نوي ناویانو پرنګ شرمېږي راځه اله شابه راځه سیلا سو شو نن دې بیا موډ خراب دی سو زه چې زه وګورم سیلا سو شو ته جاړې ولې بس هسې مې زړه راډک شوی سیلا څه خبره خدا ما ته وایې څه خبره ده هیڅ نه بس هسې زه خو هېڅ بېڅه نه جاړم داسې پټه پټه چې جاړې که نه په چغو چغو جاړل چې دنیا و نه چاته هم څه مه وایه زه ټیک یم همداسې ولې به نه ویم زه خو به ټولو ته ویم هېڅ بېڅه څوک نه جاړي سیلا زه جاړم که نه هیڅ پیسه سیلا څه شوي پلیز یار وخو وایه څه شوي خبره دا ده چې زما والد صاحب دومره موده پس د بار نه راغلی دی مالا هغوی ته سلام کول پکار دی زه راځه زو ملاویږو ستا سکندر چاچو سره تا پلارم دی آقا هغه صرف ستا تره دی چا چې خپله مصروفه زندگی پرېښوده او صرف یو فرض پوره کولو له راغی اے سکندره دا ته څه کې راتلو سره د ویشل چالو کړل لالا تاسو ته خپته ده دا به ما داسې په کلر دی دا واخله دا واخله الا دا ټول خو زما دي بس دا دومره ډېر چاکلیټس ډېره ناړې دی چې څنګه وي هماغسې ټول ستاسو نه نه وروره دې کې د حاتم او د سلام دي اوس خو ټول د ذهن نه شو اوس د دې خوښه ده که چاله ورکوي او که چاله نه ورکوي راځه سیدا وګوره دا قبضه کړو دا په حق باندې قبضه کوي سکندر اصله وګوره او سلام څنګه یې ته او سلیم بھائی زما غا دویم بیگ دی راخسته زما خیال دی سادیه به چرته یې ښي کنه سادیا نه ما ته نشته پته ما خو نه دی ښه سکندره اوهو تا ته څه بل څه یاد دی او که نه بس تا خو مزې دي پکنیک مناوې چوټیانې دي نور څه زه خپله ګورم زه پاسپورټ دی پکې زما نور ډېر ضروري کاغذونه دي پکې سلا دی لیوانې نه خپل چاکلیټ واخله راشه دلته کېنه راځه راځه ورکه کنه سلا دا ټول چاکلیټ زما دي راشه واخله زه کنه ورکوم. راشه کنه دا ورکه سلا ورکه دا ته وا یار ابو زما هم دي زه به له خپله ورکم
ته داسې وکړه چې دا سنبال کېده نه پتا مې باور نشته چېرته به دې شو درنه بهیر د نوشي بازیله یا اپاله ورکړه राजे द फैमिली फोटो टाइम दे राजे अबू पास है कना राजे बिल्कुल राजी अबू दे साइड खोदरे के कना पुपू दे साइड खोदरे के प्लीज दे खोदरे के राजे फैमिली फोटो یو टाइम منټ दे لږ صبر وکړه صبرې چا جویله د سکندر د راتلو سه اطلاع ورکړې ده کنه فیملی فوټو دی مشرفه سو شو پتا وا سلیم خان په خله کې د ګړه شکرې چې کار دی ورته پیښ شي نو خپل سړیم دی غني پر دی دی بیا ها په تندر دی ولګستا او مشرفه راځه चीज غریب راهیل ډېرې بیکاره جینکۍ تاسو نه ستاسې فکر دی نه د هغې ذهني د چا په عشق کې چې د صابون په شان ویلې کېږي دی ډیر خوندې کو نن خو ډیر خوشاله کو اے مالا خدا هله ګوله ډیره مزه راکوي خوشاله شمزو خدا څوک خو خوشاله دي ستا په خوشاله دو کې خو ډیره مسله ده خوشاله اوسېدل څه ګران کار نه دی هر څوک خوشحالي دي شي کم خوشحالي دي شي او خوري تا سره خو بیا د خوشحالۍ ستا ده شپږ فوټه اوږد چنغول دی وګوره یار څومره ښکلې کالي دي څنګه ښکاري ډېر ښکلی ښکاري کاش چې ما سره دومره ښایسته کالي وو نو ماله خو به د خوشحالۍ نه خوب نه راته ته یې واخله او زړه راته نورم سوځي بس نه قسم دی چې ستا خوښ شو نو ته یې واخله ها نو بیا هر څه د نوا نخلم واخله د هر څه نه مطلب دی تا د کویدن جوړه پیزار بنگړي او تا چنغولم اغم واخلم او هغم واخله که چا زما د چنغول په باره کې داس وي نو مخ به مې تشو کولی وي ته پته نشته څنګه سيزي یار راکا واخله نستا شو ستا خو اخیره لاړه شم وې مرتارس او پلیز ته ورشه لاړه شه وې منی کا ته وې منی کې او ما سره ته دا قسمه فضول خبرې مکه وسیله او لاړه شه په خپله ورته وایا او خپل خواختم دا هر څه وایا زینی سکندره کله چې ته نه کنه نو زه ډېره یوازې شم په دې کور کې دومره ډېر خلک دي خو څوک هم داسې نشته چې زه ورته د خپل زړه خبره وکړم
ته چې راشي نو ماته داسې ښکاري لکه چې زما په سر سورې رالی. ضروری कॉल ले रहा था. हेलो. اورېدلې مې دي چې ټول ګورګان مسلمانان شو. اسلام خوريږي د ځنګل د اور په شان. الا بابي تا ولې تکلیف وکړو؟ ما ته به دې ویلو ما به د کچن نه راوړې ودا چې اوهو جوهي بھائی پرېږده چې څه ناسه کار کام کوي. اوس دا زه لګېم چې په پردي وطن کې تکلیفونه اوچتوم او د دې ښځو بس د دې سي په کلار کینی او خېټه مړه کړي. اوهو ته ولې ولاړې کېنه که نه؟ نه سکندر خانه دا څنګه کېدی شي؟ بابي ولاړه ده او زه کېنم. بدتمیزي ده دا خو. اوهو جوهي بھائی د دې نور کار څه دی خو ټول ورځ په کور کې ناست دي. نور څه چېرته زه او ته خو هم یو ځای کېنو او ګپ ولرو. کېنه کېنه کېنه. ښه نو دا خبره کوله اسلام باره کې. نو جوماتونه هم جوړ شو ماشاءالله. سادیه مامي دا مې مور را لېږلي. دا ولې راهیل خانه څه ساک د نسیلې وړې دی او تا ته خو به اوس خپله خواښې ښکاري. مونږ خو د سلام هم پاتې نه شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام لوی شي. ای سادي زونګې دې راغلې دي مڼې څه چې وغیره خو ولې پخه که که نه او چې شونډې ملیږه. نه زه بس حافظ ته روان وم مور هله دا راکړل. وای ګول ولې در باندې دومره تعدیده لکې خو نه که نه؟ ای بچې دې غواړو په دې خبرو باندې پوهېږي نه. دا لږ ډېر عقل خو ورته مونږ ښایو. دا خو زمونږ رواج دی. هګۍ څنګه پخه کړم راهیله؟ اونستلی سادي مامي ما خوړلې ده. په ما نه وخته دی زه ځم. د خدای په امان. په مخه دې رڼا شه بچې. سادي د دې لا څه مطلب شو؟ څنګه هګۍ ډله پخه کړم؟ دا لا څه خبره شوه؟ ودا کله خلاصې خواښیانې خو خپل زمان په سر او سترګو ګرځئ او ته لا هغسې په اګو کې پرتې بیبي. اوف خدایا خپل ژوند خو دې د مخکې نه په سین لاو کړی دی. سکندر دې اسیم خیر ته کښېنولی دی. اوس دې راهیل ته په ډېره ووالې. څه وکړم زه مشرې اپا؟ ای هېڅ مه کوه. دا کم ملک چې د شړشم کو دا ډېره وه. نور به څه وکړې ته؟ په ګاونډ کې د لور خور ورکړم یو عذاب دی. بس بې وخته به در کره راختای یو ټایم نا ټایم به نه ګوري. بس ډکه ووله خېټې سره ووله دا خېټې. اوف خورې سلا ماته د خپلې لور نه کمه نه ښکاري. الله دې لري حالان کې خپل پلار شته. اوس یې سم پلار راغی هغه ته ووایه. ویم به ورته ضرور به ورته ویم. ولې به یې ورته نه ویم؟ تا ته خو مې سپاره وویله تا پسې غوږ وګرولو بیبي. نه اوس به هغه ته ضرور ویم. د رښتینو دپاره در سره خو ګز جبه ده چې ستا نه نه سنبالېږي هغه ته به ضرور ویم. هلو زمونږ د خاندان ښځې څومره عجیبه وي. د کوژدن جشن کوي کالي او کپړې په ځان امبار کوي. بس
जी څه کوي د جشن دوی زمون خیر دی مونږ دواړه به هیڅ به خپل ژوند داسې په داو کو او دا به وایو سلاب چې زه خیر دی آها اے یار رائل خانه تا زه همیشه په غلط وخت ولې راشم وقت دی غلط هاي 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 غریب راحل د زړه نه وینې ساسي تاسو راځي په ده باندې څه به تېرېږي د ده په زړه ډېرې بېکاره جینکۍ یې تاسو نه ستاسې فکر دی نه د هغې ذهني د چا په عشق کې چې د صابون په شان ویلې کېږي دی غریب الا واه ته خو نن ډېره ښایسته ښکارې معصومه یونیفارم کې ښه ښکارې دا راایل خو ړوند دی بلکل ړوند دی چې ته ورته بلکل نه ښکارې زه یریږم